أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة کہف پنلسم سپارہ آیات نمبر 45 وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ د دین مخکې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د دنیا په بے ثبوتۍ باندې یو جزوی مثال پیش کړو. اوس دلته کې الله تعالی یو کلی مثال په دې دنیا باندې پیش کوي چې د دنیا وفادار نه ده. دلته کې الله جل شانه مثال پیش کوي چې د دې مثال د دې دنیا مثال دا پشان د هغې اوبو دی د باران چې الله تعالی وی مونږ دا اوبه د بر نه راوورو بیا د دې اوبو په ذریعه باندې شینکې دا چې کوم دی راوټوکو باران چې وشي نو دا شینکې راوټوکېږي نو دا ځمکه ډېره زیاته مزیدار ښکاري. دا شینکې ډېره مزه کوي په دې پټو کې او په دې پولو باندې دا شینکې راوټوکېږي دا ډېره مزه کوي. څه وخت پس دا شینکې لوی شي بیا دا شینکې وچ شي وچ واښه ترې جوړ شي او بیا د هواګانې دا وچ واښه دا درب دا په بره باندې الوزي بالکل ختم شي نوم نشان ختم شي. وی دک شان مثال د دې دنیا دی. دا دنیا سرسبز او شاداب ده خو په دې باندې به یو وخت الله تعالی داسې راولي چې دا دنیا به بالکل ختم شي د دې به نوم او نشان پاتې نشي دا به بالکل یو هموار میدان پاتې شي او څه چې په دې کې دا ټول به چې کوم دی الله تعالی ختم کړي. نو دې کې الله تعالی دا مثال بیان کړی وضرب او بیان کلهم د دوی د پاره مثل الحیات الدنیا مثال د دنیا د ژوند کما ان دا پشان د هغې اوبو دی انزلناه چې موږ نازل کړي دي اوبو لره من السماء د اسمان نه فاختلطا بیا ګډ وډ شي به په دې اوبو سره نبات الارض شینکې د ځمکې دا شینکې پرې راوخیږي فاصبح هشیما بیا شي دا شینکې هشیما ذره ذره چوره چوره شي تذروه الریاح چې الوزوي هغې لره خواګانې وکان الله او دی الله تعالی علی کل شیء مقتدرا او دی الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لرونکی. المال والبنون مال او زامن زینت الحیات الدنیا دا دنیا د ژوند زینت ته والباقیات او باقی پاتې کېدونکي دي الصالحات نیک عملونه والباقیات الصالحات باقی پاتې کېدونکي دي نیک عملونه. نو نیک اعمالونه څه مراد دي؟ نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي هغه وی د دې نه مراد کلمه تمجید ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا باقی پاتې کېدونکي دي او مال او اولاد دا ختمېدونکي دي نو د دې نه مراد کلمه تمجید ده. دغه رنګې بعضې مفسرین وایي چې د دې نه مراد 5 منځونه دي چې د دې 5 منځونو ثواب دا باقی پاتې کېږي او دا باقی پاتې کېدونکي دی او نور دا دنیا او دنیا کې چې څه دي مال او دغه رنګې زامن
دا ټول چې کوم دی فنا کېدونکي دي دا به ختم شي. او د ابن عباس رضی الله عنهما نه چې کوم دی دویم روایت دا را نقل شوی دی. هغه فرمایي چې د باقیاتو صالحاتو نه مراد چې کوم دی مطلق نیک اعمال دي. څومره نیک اعمال چې دي نو 5 منځونه پکې هم راغلو، کلمه تمجید پکې هم راغله، او نور چې څومره نیک اعمال دي دا ټول پکې چې کوم دی راغلل، دا ټول پکې راغلل. حضرت سلیمان علیه السلام په هوا باندې روان وو او لاندې یو زمیندار وکتل وی سبحان الله. سلیمان علیه السلام خپل تخت را کوز کو، د زمیندار ته وی تاسو وی، هغه ورته ما سره دی ویل، هغه ویریږي که تاسو وی وی ما سبحان الله چې الله تعالی سلیمان علیه السلام له څومره ښکلې بادشاهي ورکړې ده چې تخت په هوا باندې ځي. نو سلیمان علیه السلام ورته فرمایل چې زما دا تخت به ختم شي، زما دا بادشاهي به ختم شي، خو ستا د سبحان الله د ثواب نه ختمېږي. نو د نیکو اعمالو ثواب دا نه ختمېږي، دا باقي پاتې کېدونکی دی. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې 2 قسمه پټي دي، یو د دنیا پټي دی او یو د آخرت پټي دی. د دنیا پټي هغه مال او زامن دا چې کوم دی د دنیا او په دنیا کې پکار راځي، د دنیا پټي دی. او د آخرت پټي اعمال صالحه دي، نیک اعمال دي چې دا به همیشه د پاره چې کوم دی باقی پاتې وي او د دې ثواب به باقی وي، الله تعالی به دې ثواب ورکړي. والباقیات الصالحات او باقی پاتې کېدونکي دي نیکیان نیک عملونه، خیر دا ډېر غوره دي، دا نیک عملونه ډېر غوره دي. عند ربک ستا د رب په نس باندې، ثوابا په ثواب کې دا ډېر غوره دي. دا نیک اعمال چې دي دا غوره دي، ولې دا مال او زامن دا پناه کېدونکي دي، او د نیکو اعمالو ثواب دا باقی پاتې کېدونکی دی، دا پناه کېدونکي نه دي. وخیر او ډېر غوره دي دا نیک اعمال عملا په امید کې، د دې نه امید زیات دی چې الله تعالی به راته د دې ثواب راکړي او د دې اجر او د دې بدلې به راکړي. او د مال ګټه دا یقیني نه ده، د مال مدد دا یقیني نه دی، په مال سره خوشحالېدل دا یقیني نه دي، په اولاد سره خوشحالېدل، په اولاد سره مضبوطېدل دا یقیني نه دي. ډېر خلک داسې وي چې زوی ناکاره وي، بد عمله وي، نو دی وي یا الله چې دې نه دې راته نه وي راکړی نو ښه به د دې نه چې کوم دی میراث ښومه. نو د زامنو د مال ګټه په دنیا کې هم یقیني نه ده، امید یقیني نه دی، او د نیکو اعمالو امید د یقیني دی چې الله تعالی به درته د دې ثوابونه ورکړي که په اخلاص سره یې کړي وي. تاسو ته ما ویلو چې 3 خبرې دي. یو دا چې د نیک عمل د ثواب دپاره په آخرت کې ایمان شرط دی چې ایمان د سره وي. دویم دا چې دا نیک عمل یې کړي وي د نمود نمایش دپاره یې نه وي کړي، په اخلاص سره یې کړي وي. او دریم دا چې د سنت مطابق یې کړي وي. یو سړی بونس کوي خو د پیغمبر په طریقه باندې نه کړي، ثواب ورته نه میلاوي. د پیغمبر طریقه دا ورله شرط. سفیان ثوری رحمت الله علیه جمعه ته په ګس خپه باندې راننوتو، وی आवाज ورته وشو غیبي چې یا سور په عربی کې دا غوی ته ویل شي، غوی ده سکه. نو د نبی علیه السلام طریقه د عمل د قبولیت لپاره شرط ده. والباقیات او باقی پاتې کېدونکي دي الصالحات نیکیانې، خیر دا ډېرې غوره دي عند ربک ستا د رب په نس باندې، ثوابا په ثواب کې، وخیر او دا ډېرې بهترې دي ډېرې غوره دي عملا په امید کې. ویوم نسیر الجبال او په کومه ورځ چې به موږ روان کو غرونه، وتر الارض او ته به وینې ځمکې لره بارزة همواره، دا غرونه به روان شي، بیا به ریزه ریزه شي، ختم به شي، وابلوزي، په هوا کې به والوزي، اسمان به راوغورځېږي، ستوري به راوغورځېږي، نور به راوغورځېږي، ځمکه مکمل هموار میدان پاتې شي، هر څه به الله تعالی دړې وړې کړي. ویوم نسیر الجبال او په کومه ورځ چې به موږ روان کو غرونه، وتر الارض ته به وینې ځمکې لره بارزة هموار میدان، وحشرناهم او موږ به راجمع کو دوی لره، فلم نغادر بیا به موږ پرېږدو
منهم د دوینا احدا هیڅوک. دا ټول به الله تعالی وي موږ د حشر په میدان کې راجمع کو، ټول به الله تعالی راجمع کوي. څومره کافران دي څومره مسلمانان دي ټول په ټول به د الله تعالی مخې ته راجمع وي. او د الله تعالی نه به یو څیز نه دنیا کې پناه شته نه آخرت کې داسې ځای شته چې څوک د الله تعالی نه پټ شي، ټول به الله تعالی راجمع کړي. وعرضو او دوی به پیش کړي شي علی ربک د خپل ستا د رب په وړاندې صفا په قطارونو کې. لقد جئتمونا په تحقیق سره تاسو به راشئ مونږ ته کما خلقناکم لکه څنګه چې مونږ پیدا کړي وی تاسو اول مرة په ړومبي ځل باندې. څنګه چې الله تعالی وی تاسو مونږ په ړومبي ځل پیدا کړي وی دک شان به تاسو مونږ ته په دویم ځل باندې راشئ. ځکه کافرانو هغوی مشرکین مکه او دغه رنګې کافرانو هغوی به قیامت نه منو، د قیامت نه به انکار کو چې الله تعالی به دا مړي څنګه ژوندي کوي، چې دا هډوکي چې کوم دی اوریږي دا رواسته شي غوښه ختم شي، الله تعالی به دوباره دا سیز څنګه را ژوندي کوي. دې ظالمانو دا سوچ نه کوو چې یو سیز په ړومبي ځل باندې پیدا کول دا ګران دي. په ړومبي ځل چې پیدا شي د انساني ذهن مطابق، په دویم ځل بیا اساني او الله تعالی ته خو دواړه یو شی دی. څنګه چې الله تعالی د په ړومبي ځل باندې پیدایش ته انسان دا اسانو دک شان ورته په دویم ځل هم اسان دی. کما خلقناکم لکه څنګه چې مونږ پیدا کړي وی تاسو اول مرة په ړومبي ځل باندې. نو انسان چې څنګه د مور نه پیدا شي خپیاب لوي سرتور وي بربند وي دک شان به د حشر په میدان کې هم هر سړی خپیاب لوي سرتور به وي بربند به وي، هیڅ چیز به ورسره نه وي. نبی علیه السلام وفرمایل چې په قیامت کې به ټول خلق بربند وي، ټول خلق په خپیاب لوي، ټول خلق په سرتور وي، ټول خلق په بربند وي. او الله تعالی به د ټول ړومبې چې چاته جامې ور اغوندي نو هغه به حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام وي چې الله تعالی به د ټول ړومبې لباس ابراهیم علیه السلام ته ور واغوندي. نبی علیه السلام په خپله خطبه کې دا خبره وفرمایله، وی فرمایل چې تاسو ټول دا به چې کوم دی خپیاب لا خپې وی په قیامت کې، تاسو به سرتور سر یې، تاسو به چې کوم دی برمن وجود یې، او ړومبې چې په تاسو کې چاته الله تعالی جامې ور اغوندي نو هغه به د ټولو نه ړومبې هغه کس چې د هغه نوم ابراهیم علیه السلام چې زموږ ستاسو نیکه دی. عایشې رضی الله عنها تپوس وکړو چې د الله پیغمبره چې دا ټول خلق په د حشر په میدان کې دی بربني نو دا خلق په یو بل ته ګوري نه؟ ځکه عایشه رضی الله عنها ډېره زیاته حیاداره وه، هغې سره خیال پیدا شو دا خلق په یو بل ته ګوري نه؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې دا هر سړی به په دغه ورځ باندې په یو داسې لوی غم کې ګرفتاري چې بس د خپل ځان فکر به ورسره هیڅ چا به یو بل ته نظر نه وي او د ټولو نظرونو په عرش باندې په بره باندې به وي. په دې انتظار به چې الله تعالی به سټې به حساب و کتاب شروع کړي. سخته ورځ ده، په دغه ورځ به څوک یو بل ته ګوري. نو څنګه چې الله تعالی یو ماشوم پیدا کړي د سره هیڅ څیز نه وي، دکه شانې چې په حشر کې دوباره را پیدا کوي نو د سره به هیڅ څیز نه وي، د په بدن باندې نو لباس وي نه به چې کوم دی د په خپو باندې پیزار وي او نه به چې کوم دی په سر باندې ټوپۍ پټکي وي. لقد جئتمونا په تحقیق سره تاسو به راشئ مونږ ته کما خلقناکم لکه څنګه چې مونږ پیدا کړي وی تاسو اول مرة په ړومبي ځل باندې. بل زعمتم بلکې تاسو ګمان کړی ان لن نجعل آیا چې هرګز به مونږ نه جوړو هرګز به مونږ نه مقررو لکم ستاسو دپاره موعدا وخت مقرر. ان لن نجعل دا چې هرګز به آیا هرګز به مونږ نه جوړو لکم ستاسو دپاره موعدا وخت مقرر. وخت مقرر مطلب دا چې تاسو څنګه سوال کړی چې دوباره الله تعالی مړي نه ژوندي کړي العیاذ بالله قیامت نشته دی، نو الله تعالی به ورته وفرمایي چې تاسو دا ګمان کړی چې الله تعالی به تاسو دوباره ژوندي نه کړي. اوس په خپلو سترګو باندې ولیدو الله تعالی را ژوندي کړی که نه؟ مشرکینو ته به ووایي، د قیامت منکرینو ته به ووایي. بل زعمتم بلکې تاسو ګمان کړی ان لن نجعل آیا
چې هرگز به مونږ جوړ نکو لکم ستاسو دپاره موعده وخت مقرر د دوباره راژوندي کېدو، وخت مقرر د دوباره راژوندي کېدو. ووضع الکتاب او کې به خودی شي کتاب عملنامه فتر المجرمین پس ته به وینې مجرمانو ګنهګارانو لره مشفقین چې دوی به ویریږي مما د هغه څه نه فیه چې په دې عملنامو کې دي، چې د خپلو عملنامو ته ګوري دوی به یریږي. ځکه دغه د هر سړی به هلته چې کوم دی په خپله عملنامه باندې پوهیږي او هر سړي ته به خپل ګناه ښکاري چې دا ګناه مې کړی دی، دا ګناه مې کړی دی. ټول به چې کوم دی عملنامه کې لیکلي شي نو دوی به ورته د یرې نه چې کوم دی کتلی نه شي، یریږي به دا خپلې عملنامې نه. فتر المجرمین ته به وینې مجرمانو لره مشفقین چې دوی به یریږي مما د هغه څه نه فیه چې په دې عملنامو کې وي ویقولون او دوی به وایي یا ویلتنا هی افسوس ما لهذا الکتاب چې څه حال دی د دې کتاب د دې عملنامې لا یغادرو چې نه پرېږدي صغیرة نه وړه ګناه ولا کبیرة او نه لویه ګناه. دی چې د خپلو عملنامو ته وګوري دی پوهېږي دا لا څنګه چل دی، دې عملنامې خو نه وړه ګناه پرېښې ده نه لویه ګناه پرېښې ده، هر څه چې کوم دی لیکل دي. الا احصاها مگر راګیر کړي به وي دوی، الا احصاها مگر راګیر کړي دي هغې دغې عملنامې، نه وړه ګناه پرېښې ده نه لویه ګناه پرېښې ده، دا ټول ګناهونه به دې عملنامه کې لیکلي شوي دي. یا ویلتنا ہے افسوس مال سحال دے هذا الکتاب د دې کتاب یعنی د دې عملنامې لا یغادرو چې نه پرېږدي صغیرة وړه ګناه ولا کبیرة لا یغادرو دی به وي چې نه ده پرېښې صغیرة وړه ګناه ولا کبیرة او نه لویه ګناه الا احصاها مگر راګیر کړي دي هغې د عملنامې راګیر کړي دا ټول ګناهونه. ووجدو او دوی به بیا مومي ما هغه څه عملو چې دوی کړي وي حاضرا حاضر، هلته چې دوی څه په دنیا کې کړي دي هلته عملنامه کې به حاضر ومومي. حاضر څه مطلب؟ حاضر مطلب دا دی چې د هغې هغه جزا د هغې هغه بدله به ومومي. انور شاه کشمیري رحمه الله هم دقه فرمایي چې د دغې اعمالو چې کومه جزا ده نو دې له به الله تعالی شکل ورکړي، نو نیکو اعمالو له به د جنت د نعمتونو شکل ورکړي او بدو اعمالو له به د دوزخ د عذابونو شکل ورکړي. لکه څنګه چې حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی زکات نه ورکوي نو دغه مال چې کوم مال د زکات نه دی ورکړی دا په قبر کې مار جوړ شي او ده ته به وي چې زه ستا مال یم، انا مالک، زه ستا مال یم، او دا سړی به تر قیامته پورې چیچي. نو دا هغه زکات دی خو د هغې شکل بدل شوی دی، په قبر کې ته مار جوړ شوی دی. علامہ اقبال سی ویم کنه چې عمل پہ زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ حاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. په عمل باندې زندگی جوړیږي جنت مو جهنم مو. ادا خوره چې کومه ده دا په خپل فطرت کې نه ور دی او نه چې کوم دی نور دی. بس کوئی سړي دلته کې نیک اعمال کړي دي هلته به چې کوم دی ورته قبر الله تعالی جنت کی نعمتونه به ورته، دلته بد اعمال کړي دي دا قبر ورته الله تعالی چې کوم دی جهنم کی. لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي د یتیمانانو د مال باره کې چې انما یاکلون فی بطونهم نارا، چې بېشکه دوی په دې خپلو خېټو کې ور اچي د جهنم ور، نو دا ور دی ورو، خو دلته کې پته نه لګي دا په حقیقت کې دا کومه نوڼی چې د یتیم دا د په خپله خوله کې واچوله خېټې ته یې ور واچوله د یتیم بال یې وخوړو، دا دنیا کې ور دی خو اثر به په آخرت کې ښکاره کېږي. اثر به په آخرت څنګه چې سړی پېټرولو ته ور وي، یو سړی وي چې دا پېټرول ور دی نو ټیک ته که نه خو معمولي خو ته کې بسره دی ورته ور والوځوله دا پېټرولو به ور اخیست. نو دا په دنیا کې چې کوم دی ور دی خو دنیا کې اثر نه ښکاره کېږي، آخرت کې به الله تعالی د دې هغه اثر ښکاره کړي. نو د دې شکلونه به الله تعالی بدل کړي، د جهنم بدو اعمالو له به د جهنم د عذابونو شکل ورکړي، نیکو اعمالو له به د جنت د نعمتونو شکل ورکړي. لکه حدیث کې راځي چې په قبر کې دا نیک اعمال دا به د ښکلي او د نیک سړي په شکل کې راشي او دله به چې کوم دی زړه خوشحالي، دله به داد ورکړي، د سره به مینه کي په دې قبر کې
چې یریګه مزه تا سره یم. نو دا سړی دا هغه نیک اعمال دي ده. نو دا سیزونه چې کوم دي کو نیک اعمال انسان کړي دي نو الله تعالی به هلته کې چې کوم دی هغه د نعمتونو په صورت کې دله ورکړي، بد اعمال یې کړي دي نو هغه به د عذابونو په صورت کې ورکړي. نو دې چې هلته کې مومي نو په حقیقت کې د دغه نیکو اعمال ثواب او عذاب د بدو عملونو عذاب به مومي. ووجدوا دوی به عمومي ما هغه څه عملو چې دوی کړي وي حاضرا حاضر، یعنی د دغه بدله به حاضر عمومي. ولا یظلم او ظلم به نه کوي ربک رب ستا احدا په هیڅ چا باندې. وضرب بیان کله هم د دوی دپاره مثل الحیات الدنیا د دنیا د ژوند یو مثال کما ان پشان د هغې اوبو دی انزلناه چې موږ نازل کړي دي هغې لره من السماء د اسمان نه فاختلطوا بیا ګډې وډې شي دا ګډ وډ شي به په دې اوبو سره نبات الارض شینکې د ځمکې ګډ وډ راوخیږي، مطلب دا چې ګډ وډ هر ځای کې راوخیږي د دې اوبو په ذریعې سره به د دې اوبو په ذریعې سره نبات الارض شینکې د ځمکې فاصبح پس شي هغه پس بیا هغه شي حشیما ذره ذره چوره چوره تذروه الریاح چې الوزوي هغې لره هواګانې راځي هغه شینکې وچ شي او بیا ذره ذره شي بیا د هواګانې الوزي. وکان الله علی کل شیء مقتدرا او دی الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن د دنیا د ژوند زینت دی، د دنیا د ژوند ښایست دی. والباقیات الصالحات او باقی پاتې کېدونکي دي الصالحات نیک عملونه خیر ډیر غوره دي عند ربک ستا د رب په نزد باندې ثوابا په ثواب کې وخیر او ډیر غوره دي عملا په امید کې. ویوم نصیر الجبال او په کومه ورځ چې به مونږ روان کو غرونه وتر الارض ته به وینې ځمکې لره بارزة هموار میدان وحشرناهم او مونږ به راجمع کړو دوی لره فلم نغادر منهم احدا بیا به مونږ پرېنږدو په دوی کې هېڅ یو کسو. وعرضو او پیش پکړی شي دوی علی ربک ستا د رب د وړاندې صفا په کتارونو کې لقد جئتمونا په تحقیق سره تاسو به راشئ مونږ ته کما خلقناکم لکه څنګه چې مونږ پیدا کړي وی تاسو اول مرة په ړومبي ځل باندې بل زعمتم بلکې تاسو ګمان کړی ان لن نجعل آیا هرګز به مونږه جوړ نکو لکم ستاسو دپاره موعدا وخت مقرر د دوباره را پیدا کېدو د دوباره ژوندي کېدو. تاسو دا ګمان کړی چې تاسو مونږ دوباره ستاسو دپاره مونږ جوړ نه کړو وخت مقرر چې هغه د قیامت ورځ ده. ووضع الکتاب او کې به خودي شي کتاب عمل نامه فتر المجرمین ته به ویني مجرمانو لره مشفقین چې دوی به یریدونکي وي مما د هغه څه نه فیه چې په دې کې دي یعنې په دې عمل نامه کې دي د دې هغه بد عملونه په دې عمل نامه کې لیکلي شي نو دوی به د هغې د سزا نه یریږي. ویقولون دوی به وایي یا ویلتنا ہے افسوس مال سحال دی هذا الکتاب د دې کتاب یعنی د دې عمل نامې لا یغادر صغیرة چې نه پرېږدي دا وړه ګناه ولا کبیرة او نه لویه ګناه الا احصاها مګر راګیر کړي دي هغې لره. ووجدو دوی به بیا مومي ما هغه څه عملو چې دوی کړي وي حاضرا حاضر څه چې په دنیا کې کړي وي د هغې جزا باندې کې حاضر عمومي. ولا یظلم ربک او ظلم به نه کوي رب ستا احدا په هیڅ چا باندې. سبحان الله بحمده سبحانک اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد لله.